اوس راځو تقلید په کومو مسایلو کې کیږي او په کومو کې نه کیږي. دلته اوس د مسایلو تقسیم بیانو. مسائل دو قسم دي، یو دی منصوص علیها او بل دی غیر منصوص علیها. منصوص علیها هغه مسائل دي چې د هغې ذکر په نصوصو کې راغلي، قرآن او حدیث کې. او بل مسائل غیر منصوص علیها چې هغه مسائل مستنبطه او مجتهدات او اجتهادیات دي. امین الله بشاوري غیر مقلد هغه دا تقسیم بدعي دي، و دا پکې چا راوصل چې دا مسائل منصوص علیها دي او غیر منصوص علیها دي. دا امین الله بشاوري غیر مقلد دو جواب کو، یو تحقیقی او بل الزامی. تحقیقی جواب دا تقسیم د حدیثونه ثابت دی. ابو داود، ترمذی، تفسیر ابن کثیر، مختلفو کتابونو کې روایت راغلی دی. نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته استولو د ولایت او د گورنرۍ او د قضا سنبالولو دپاره علیه الصلاة والسلام ته امتحان اخلي. دینه معلومه دا شو چې هر لالا او بابا به چې والی نه جوړي، والی نه به امتحان اخلي دا پوهیږي او که نه پوهیږي. دا د حدیثو په رڼا کې درته ویم، هر یو به قاضي هم نه جوړي، هغې نه به امتحان هم اخلي. امتحان تی اخلي، ورته وایي یا معاذ کیف تقضي اذا عرض لك القضاء، فیصله به څنګه کې؟ معاذ ورته وایي اقضي بکتاب الله. رسول الله مبارک ورته وایي فإن لم تجد، د بل روایت الفاظ فإن لم يكن في کتاب الله، کتاب الله کې ورته ملاو نشي یا نه وي، بیا هغه ورته فبسنتک، ستا د سنت مطابق فیصله کوم. بیا علیه السلام فإن لم تجد بلکې فإن لم يكن فيهما، که دواړو کې نه وي بیا ورته وایي اجتهد برأیي. د حدیث صریح دی دغه تقسیم په ثبوت کې. غیر مقلدین وایي دا حدیث موضوعي دی. چا لیکلی دی؟ جوزقانی لیکلی دی. جواب: جوزقانی حضرت لکنوی سے پارف و تکمیل کې لیکلی دی دا د متشددینو نه دی، لکه ابن جوزی وغیره، او د متشدد جرح قابل قبول نوي. دویم دا د روایت موضوعیت د دې دارومدار چې په سند کې یو وضاع او کذاب راوي راغلی وي، او دلته په سند کې یو کذاب او وضاع نشته دی، څنګه ورته موضوعي وي؟ دا خو دلته ناکام راغلل. اوس رخ بدل کوي نه، دا روایت ضعیف دی. ولی امام ترمذی ویلی چې لیس عندي بمتصل، دا متصل نه دی، منقطع دی. جواب: دی حدیث دو سند دی. ابن قیم جوزیه په اعلام الموقعین جلد اول صفحه 155 کې په دې تفصیلی تحقیق او کلام کړی دی، و یو سند باندې اعتراض شوی، د هغې جوابونه هم کړي دي، او بل سند بالکل صحیح دی. د اصول حدیث قاعده دا ده چې په حدیث حکم لګیږي د یو سند په بنا نه لګیږي، د مجموعه اسانیدو په بنا باندې لګیږي. دا حدیث چې د سندن صحیح شو، زه به د دې د حدیث د سند د صحت یو حواله هم درکم. حافظ ابن کثیر عماد الدین رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه نمبر 12 کې بیا شی بغندې شو. د چا موبایل کې کار دی؟ دغه دی، دغه دا چا دی؟ دا بند که کنه. محمد یوسف څوک دی؟ رابطه در سره کوي. ما حواله درته پیش کوله
چې دې سند برابر دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه نمبر 12 کې فرمایي رواه فی السنن والمسانید باسناد جید، سند جید دی. وشو جی راځم خپل مقصد ته. مسائل منصوص علیها او غیر منصوص علیها شته. دا حدیث دې لپاره دلیل شته. دا تحقیقی جواب شو. الزامی جواب په اصطلاحاتو کې او په اقوالو په تقسیماتو کې بدعت ناراضي. د الله بنده بدعت چې هغه راضي په احکامو کې چې دا حکم شرعي دی غیر شرعي دی ثبوت لري یا نه لري. کته یو تعبیر اختیار کې او اصطلاح جوړه کې یو قول او پای کې شرعاً څخه قباحت نه وي دې د پر دلیل په کار نه دی او دلیل چې نه غواړي. لا مناقشه فی الاصطلاح ولا مشاحه فی الاصطلاح. کچرته تداوی چې نه دلیل غواړي په اهل حدیثو کې تقریبا 60 فرقې دي. اوس خلانورم زیات شوي دي. غرباء اهل حدیث فلانکه اهل حدیث او فلانکه جماعت الدعوه او جماعت الډوډۍ او جماعت اللوبیا او داسې مختلف نمونه دي. اوس دا نمونه ماته حدیث کې وخایا، قرآن کې راغلي، حدیث کې راغلي دي نه. امین الله یو سوال کړی دی، وای دا څلور چې کوم سلاسل دي قادریه نقشبندیه چشتیه سروردیه وای دا سلاسل بدعیه دي. ولی؟ وای دي نمونه قرآن او حدیث کې نشته. هم دا جواب دی. ستانوم قرآن او حدیث کې شته او بیا ستاسو دومره ډېر نمونه اداره ته وښایي که نه. فما هو جوابکم فهو جوابنا. دا هم زده شو، دا وله سم زده کوي. ښه واپس راځم د مسایلو تقسیم ته. درمیان کې جمله معترضه د امین الله د نقد باطل جواب هو. مسائل منصوص علیها غیر منصوص علیها. بیا مسائل منصوص علیها دو قسم دي، یو دی متعارضه او بل غیر متعارضه. دا متعارضه دا تلفظ دو قسمه کیږي، متعارضه متعارضه. ځکه چې دا مسله د دې سره متعارضه شوه نو دا متعارض دا متعارض، بیا دا دې سره متعارضه شوه نو دا متعارض دا متعارض، نو دې ته متعارضم ویل کیږي او متعارضم ورته ویل کیږي. وشوه مسائل منصوص علیها دو قسم دي، متعارضه غیر متعارضه. په مسائلو متعارضو کې د حل تعارض د پاره موږ تقلید کوو. موږ نه هر څوک یې کوي. وی خوب کې هر څوک یریږي، څوک حال وي او څوک حال نه وي. دویم کیا تعارض راشي په روایاتو کې نصوصو کې وی تطبیق دا چا ویل پلانکی ویلی دي. نو پلانکی خو نه خدای د نه پیغمبر دی، تا خو د غیر الله او د غیر نبی خبره ومنله او دلیل نشته دی، اعتماد کړه، هم دا تقلید دی. تقلید خو نور لکۍ او ښکرې خو نه لري که نه چې تا پسې بیا وکړه. نو تقلید دویم کیا منګه هم کوو. همدارنګه اوس ګوره یو حدیث کې راځي رفع الیدین شته بلکې نشته، امین بالجهر، امین بالسر، بول قائمن، بول قائدن، ډیر داسې مثالونه دي. په د زنانه د اودس باقی مانده اوبو باندې اودس جایز ناجایز ډیر روایات دي. څه به کې قرآن شریف آیاتونو کې ظاهري تعارض شته، مفسرینو لبزي مفسرینو باندې ستا اعتماد دی که نه. د حل تعارض لپاره هغوی څه دلیل نه پیش کوي، ځکه دلیل د دوی په نسبت باندې قرآن و حدیث دی. هر شی دلیل هم نه دی دوی په نسبت. دوی وایي همارې دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول. نو ستاسو دوه اصول چیرته لاړل؟ کله ابن حجر ویلی دي، کله ابن تیمیه ویلی دي، کله ابن جوزی ویلی، کله ابن قیم ویلی دي، کله شوکانی ویلی، کله پلانکی ویلی، کله بستانکی. هغه دوه اصول خو لاړ ختم شو. بیا پوهېږي خبره باندې. مسائل غیر متعارضه بیا دا دوه قسم دي، یو دی واضحه محکمه او بل دی مجمله او مبهمه. چې غیر متعارض وي او پای کې ابهام وي، د تشریع او د تفصیل په پړاو کې به د یو چا منی
ګوره زه قرآن شریف آیات درته ویم مطلقه زنانه یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قروء د قرؤن یا د قرؤن دواړه شته د دې جمع ده د قرؤن او د قرؤن معنا د حیض او طهر اوس ته کومه معنا اخلي دواړه خو نشي اخیستی ځکه حیض او طهر د حیض ضد دی اجتماع د ضدینو راځي که حیض اخلي هم د یو مفسر او د صحابه لمنه بنیسي صحابه د دوی په نسبت باندې حجت نه دي نو د یو صحابي او د تابعي لمنه بنیسي هره معنا اخلي داسې نور هم ډېر مثالونه شته دي مسائل غیر متعارضه واضحه کې تقلید ضرورت نشته غیر متعارضه مجمله مبهمه کې محتمله کې به د تعین احتمال او د تشریع په پړاو کې به منی